د کمیټې لایسنس سره شته فیس ورکوو ما ته ښه باقاعده ټرانسفارمر لګېدلی دی د سوی ګیس میټر لګېدلی دی د بجلۍ میټر لګېدلی دی 7 ټلیفونونه لګېدلي چې دا غیر قانوني و دا ما ته ولې لګېدل دې نه علاوه په دې نمبر خسره کې دارالقضا له ما ټیوبل ځمکه ورکړې ده هغه پټاني ته ټیوبل اوبه تللي دي ما وله ځمکه ورکړې ده دې غوړې مسته کومه دا مقامي ځای دی دې له ما ځمکه ورکړې ده چې دا غیر قانوني وه زما ملکیت نه و زما په اوس هم 3 نوکران په هغې باندې اخیستی شوي دي هغه پرې د خدای تعالی جزا دي غریبانان دي نوکران دي او کار پرې ځان کوي چې دا زما ملکیت نه و دوی زما نه ولې زما نه ټیبل راغسته بله داس خو زمونږ دا ټول علاقه چې څومره ده دا زمونږ د تونو او زمونږ د خپلې کډې شاملات دي دا دارالقضا چې جوړه ده دا زمونږ نمبرې دي دارالقضا دا پارکینګ چې جوړ دی دا هم شاملاتي زمونږ ځمکه ده ناله ده دا هم زمونږ د مونږ پیسې رالېږلي اوس هم د تحصیلدار سره پرتې دي نو زمونږ سره دا و چې پناهه ناجایزه کار کړی دی زیاتې ظلم یې را سره کړی دی او زمونږ په مرکز کې زمونږ به مسلمي حکومت و خو زمونږ هغو هېڅ قسمه زمونږ امداد نه دی کړی ما ټلیفونونه عزم اختلاف ته کړي دي انجینر صاحب ته مې کړي دي خو هغو خپل شیزونه بچ کولی شو خپل قاطع بچ کولی شوې خو زما په هوټل پسې دا ټول راپسې و چې یو د صدق هوټل دې وران کړی شي زما سره ظلم او زیاتی شوی دی بیخي زما ټوله پراپرټي ختمه کړې ده کاروبار یې ختمه کړی دی د سواد حیات یې ختم کړی دی نو اوس تاسو په دې کې لکه دا ستاسو د مخې د میډیا والا خبرې دي تاسو پرون چې ده ما ته نښه واچوله ده بیا ولې راختو زما هوټل یې ورانو چې ته ما د مارکیټ شبکو لاندې د سیند په غاړه باندې بیا ولې راختو NAC او AC ولې راختو چې زما هوټل یې ورانو ما له باقاعده د دې دا حکومت او دا کوم کسان چې زما له شی وران کړی دی ما د دې چې 90 کروڑ روپۍ لګېدلي که 1 ارب روپۍ لګېدلي دی اسټیمیټ ما له راوباسي زما به د دې حکومت د دې هوټل له ازاله راکوي زما ښه باقاعده ښه په خپل ځای باندې زما ملکیت دی ما د چا په ځای باندې نه دی جوړ کړی